وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العظيم. آخری خبره چې پرون تاسو کومه کړې وه د امام ابو حنیفه اختلاف او د امام شافعي د امام محمد او د امام ابو یوسف رحمهم الله سره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وانه لفی زبر الاولین کې وی چې قرآن مجید هغه په مخکینی صحیفو کې موجود خو د هغې معنی موجود و د هغې الفاظ خو نه نو قرآن وی د معنی نوم دی د الفاظو نوم نه دی. امام شافعي امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله دیو فرمایل چې قرآن مجید هم د لفظ نوم دی هم د معنی نوم دی. د الفاظ هم قرآن دی او دې سره چې معنی یو ځای شي ادوانه چې یو ځای شي ته قرآن وایي. صرف معنی ته هم قرآن نه وي صرف الفاظ ته هم قرآن نه وي. اختلاف جوړ شوی په دغه مسله کې چې یو سړی که هغه په مانځه کې قرائت وکړي او په پښتو ژبه کې وکړي په فارسي کې وکړي په انګریزي کې وکړي نو مونځ به وشي که اوس وبه نه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمیل او وبه شي که ده ته عذر شته او که ده ته عذر نشته. په دواړو حالتو کې امام صاحب څه فرمایل چې د دپاره جایز دي مونځ به وشي. امام شافعي او امام ابو یوسف او امام محمد فرمایل چې نه مونځ یې نه کېږي. مونځ امام ابو حنیفه وایي ځکه کېږي چې اصل خو معنی ده نو معنی که ده په اردو کې بیان کړه که په پښتو کې بیان کړه که په انګریزي کې بیان کړه که په فارسي کې. قرآن کې خو هغه اصل معنی وایي. دا نور ورته دا خبره کوي چې نه قرآن د لفظ او د معنی د دواړو نوم دی د هغې د وجې نه چې الفاظ یې نه ادا کړي نو تر هغې پورې قرآن هغه حق نه ادا کېږي چې قرآن پکې ونه ویلی شي په مانځه کې لمونځ کېږي نه کېږي. هغې وایي چې نه اصل نو خیر دلایل خو په خپل ځای باندې خو امام ابو حنیفه خپله خبره پرېښې ده بیا او رجوع یې کړې د خپلو شاګردانو دې قول ته چې هغې امام محمد او امام ابو یوسف دي او بیا د هغې شاګرد امام شافعي صاحب دی ځان له مستقل امام دی. د امام شافعي صاحب د امام ابو حنیفه صاحب د شاګردانو شاګرد دی. امام شافعي صاحب شاګرد دی د امام محمد صاحب. امام محمد شاګرد دی چا د امام ابو حنیفه صاحب. په کم کال چې ابو حنیفه وفات شو په هغې کال ایله امام شافعي پیدا شو. امام ابو حنیفه وفات شوی دی په 150 هجري کې. امام شافعي پیدا شوی دی په 150 هجري کې. خدا د علم غرونه و دا خلک او دا هم د ادب او د احترام غرونه ډېر لوی خلک. د امام شافعي صاحب وروسته پیدا شوی دی هغه خو بیا وروسته خبرې کړي دي. د مونږ چې د اختلاف بیانو نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې څوک و چې هغې یو قول کړی خو بیا وروسته امام شافعي هغه شاګرد یې فالو کړی. داسې نه وه چې دواړه د یو زمانې کسانو یو بل سره اختلاف کړی. امام شافعي کله راغلی دی دا چېرته د اختلاف چې مونږ بیانو دا په هغه زمانه کې امام صاحب شاګردانو د امام صاحب سره اختلاف کړی او هغه شاګرد بیا چا فالو کړی امام شافعي صاحب فالو. دغلته خبره وشو. دویم آخري خبره چې مونږ کړې وه هغه دا وه چې الله وفرمیل چې دا قرآن ما نازل کړی ستا په زړه باندې پیغام. تمام کتابونه چې مخکې نازل شوي وو هغه په مادي شکل کې نازل شوي. روحانیت په څه کې وو په مادیت کې وو. ماده دا مطلب چې هغه څه تختې وي او څه سرمنې وي څه ماده څیز و په هغې باندې کتابونه او صحیفې لیکلی شوي داسې راغلی وي د بره نه الله جل شانو ورکړي. چې د قرآن مجید وار او د قرآن مجید نمبر راغی او د هغې نوبت راغی الله جل شانه هغه مادیات منځ لرې کړه او ډایرکټ دا وحی وشوه د نبي علیه السلام په زړه باندې او د دې فایده دا وه چې دا قرآن مجید منتقل شي د زړه نه زړه ته. قرآن مجید نازل شوی چېرته دی زړه ته نازل شوی دا به اوس منتقل کېږي د زړه نه زړه ته. نبی علیہ السلام د زړه نه بیا منتقل شو صحابه کرام زړونو ته بیا د تابعین زړونو ته تر اوسه پورې قرآن مجید چې روان دی دا د زړه نه زړه ته منتقل کېږي. ځکه به زموږ مشرانو موږ ته فرمایل جو سطور میں ہے وہ صدور میں آ جائے. کم چې په سطرونو کې اب کرخو کې دي چې دا په څه کې راشي په صدور کې په زړونو کې راشي. وایي جو سطور میں ہے وہ صدور میں آ جائے.
دا خبره به کوي. نو قرآن مجید داسې یو څیز دی چې دا به د زړه نه زړه ته منتقل کېږي. د دې دا فایده نو دا همدغه شان زړه نه زړه ته منتقل شوی دی. خو یو دور داسې راغلی په مسلمانانو باندې چې ډېر خلک په هغې کې بیا دې لیکلو ته محتاج شوي دي او قرآن مجید هغه ولیکلی شو. تاسو ته ما ویلي چې هغه کم تاریخ د جمع قرآن هغه او د هغې د لیکلو هغه مې په خپل ځای ویلو. که بیا چېرته مقرالی او پیره به بیا هم دوهره وکړي انشاءالله. علاقل به کا نو اخري خبر هم دا کړی و چې پیغمبر ستا زړه ته زړه کې دا قرآن نازلول د دې فایده دا وه کذلک لنثبت به فؤادک. زړه ته چې یو څیز راشي زړه نه بیا نه وځي. د کاغذ نه یو څیز وتی شي ختمېدی شي خو د زړه ته چې کله یو څیز راشي هغه بیا د زړه نه نه وځي. قرآن مجید زړه ته راغی چې زړه به مضبوط شي او دا قرآن مجید دا محفوظه پاتې شي په کائنات. نو هغه مخکیني کتابونه کم خیال کړو هغه چونکې ریټن فارم کې راغلیو لیکلی شوي راغلیو نو هغه تحریف شده هغه تباه و برباد شو. هغه خلک حفاظت ونه کړی. قرآن مجید چې کله زړه ته راغی زړه ته منتقل شو تر ننه پورې موږ سره محفوظ دا فایده وایي. او مخکې په سورت فرقان کې تا ووي او دغه شان په سورت هود کې تا ویلي چې قرآن مجید چې موږ په قلاره نازلو د دې دپاره چې ستا په زړه کې دا مضبوط شي. اولته مې کذلک لنثبت به فؤادک کې تا ته ما یو اتلس تفسیرونه کړي وو ستا یاد شي چې ستا زړه په دې مضبوط شي. دې څه مطلب که یاد هم نه دي څه لږ لږ به درته یاد دي. دا خبره وه پکې او د دې څنګ ته مونږ دا خبره کړې وه چې دا زړه داسې یو څیز دی چې دا مرکز د عقل دی او انسان د هغه د تمیز او د هغه د جداوالي د نورو حیواناتو نه چې کوم اصل سبب دی هغه د انسان عقل دی. او عقل په کوم ځای کې په زړه کې. نو مونږ وایو چې په دې به لږ بحث کوو چې یاره دا عقل دا په زړه کې دی او که دا په دماغو کې دی. دوه اقوال ځان سره یاد وساته په دې کې بنیادي بیا نورې خبرې به بیا کوو انشاءالله. او دوه خبرې ځان سره یاد وساته. یو دي اطبا یو دي ساینسدانان یو دي میډیکل ایکسپرټس ساینس والا ډاکټران یو دي فلاسفرز فلسفیان حکما. نو یو دي اطبا ډاکټران ساینسدانان میډیکل ایکسپرټس دویم طرف ته دي فلسفیان حضرات. اختلاف دا دی چې میډیکل ایکسپرټس چې دي ساینسدانان چې دي هغه د دې خبرې منکر دي چې دا عقل لا په زړه کې هغه دا په دماغو کې. او چې کوم فلسفي حضرات دي نو هغه څه وایي چې دا مرکز د عقل څه شی دی هغه زړه دی. دا نور څومره څیزونه دي څونه احساسات دي او څومره ادراکات دي دا هغې تمامو څیزونو د هغې مرکز فلسفیان وایي دا زړه دی او ساینسدانان څه وایي چې دا دماغ. دا هر یو سره خپل خپل دلایل دي ځای په ځای باندې. ساینس والا هغه به لږ شان دي په هغې به بحث. ساینس وایي دا دماغ ځکه مرکز دی د تمامو ادراکاتو او د حواسو چې که ته وګورې نه حواس خمسه چې دي هغه پنځه دي. ته چې څه ته حواس خمسه وي ستا سترګې دي ستا پوزه ستا ژبه ستا غوږونه او ستا دا چمړه. په سترګو باندې لیدل کې په پوزه باندې بویول کې په ژبه باندې سکل کې په غوږونو اورېدل کې او په دې څیز باندې محسوسول کې ستا دا چمړه چې ده داسې نه ده. د دې نه علاوه څه بله طریقه خو نشته که نه. دې پنځو کې تقریبا دا مونږ رابندو. نور خلک وایي شپږم حس مې دی پلان کې دی پلان هغې کې خبرې نه کوو. خو دا پنځه حواس دي 5 سینسز دي. دا پنځه حواس چې دي د دې تعلق خو د دماغو سره دی او علم او ادراکات ټول په دې پنځو څیزونو باندې کېږي او د دې تعلق د څه سره دی د دماغو سره. نو اوس مرکز د دې تمامو څیزونو هغه دماغ شو که نه زړه شو. پوهېږې په دې باندې. یو مثال یې درکړمه یو بل مثال به یې درکړي. ساینس پتا ته دا وایي چې کله ستا دماغ هغې باندې چوټ ولګي نو ستا اندامونه کار پرېږدي که نه پرېږدي. ستا اندامونه کار پرېږدي. پته لګي چې ټول ستا د جسم او د اندامونو مرکز څه شی دی هغه ستا دماغ دی هغه ستا زړه نه دی. داسې نه ده همدغه شان. بل دلیل پیش انسان چې کله نشه وکړي نو د ده ټول جسم هغه څه شي ابنارمل شي او دا د دې وجې نه ابنارمل کېږي چې د دماغ هغه ابنارمل شوي. نشه اثر په زړه باندې کوي که په دماغ باندې کوي؟
په دماغ باندې کې داسې نه ده. نو پته لګي چې د تمامو څیزونو مرکز کوم ځای دی، هغه دماغ دی. دا قسم دلایل څوک بیانوي، د ساينس ماهرین هغه بیانوي. دا یو طرف ته خدا خلق دي جوور پکې نو صرف په ساده الفاظو غلط وي، بل طرف ته فلسفي حضرات او فلسفیان حضرات دا وي. اولنې خبره چې هغه چا پیش کړو فلسفیان او حضراتو کې هغه ارسطوټل ارسطو دا ویلو چې د ادراکات او د حواسو چې کوم مرکز دی هغه شی دی، هغه زړه دی. دا خبر هغه کړ. هغه پسې بیا راغلی او دا هغه جان نشین هغه راغلی ابو علی سینا راغلی او هغه د هغه ترجمانی کړو او دا خبره کړو چې زړه اصل مرکز دی. او ردونه په ساينس کړو او ساينس په بل اړولو. او دریم فارابي راغلی او بیا چې لوی فلسفي تیر شوی دی هغه دا خبره وکړه چې یاره د دې ادراکات او د حواس او د تمام سيزونو او د عقل د مرکز کم ځای دی، دا زړه دی، دماغ نه دی. اوس چې دا دومره ساينس ته دلایل پیش کړي نو دې دلایلو سره وځي هغه دا ډېره اسانه خبره ده. اصل کې دا ساينس چې کوم خبره کوي دا په شړ اثر دی. وای ساينس وای علم ته وای کوم علم ته وای چې هغه تجربات او د مشاهدات علم د ابزرویشن او د ایکسپریمنت هغه د لاندې چې کوم علم یې هغه د سویلې شي ساينس ویلې شي. نه ایکسپریمنت او ابزرویشن چې راځي، مشاهده او تجربه چې راځي، دا خو چې ستا په نظر سره راځي است سره ټچ کولای شي پای کې راځي. دینه اقوال ساينس دماغ کار نه کوي. حالانکه دا دنیا صرف په ساينس کې راغونډه ده کنه، ساينس نه بارم دنیا شته. ډیر سيزونه هغه ساينس ته پهونچ نسدي، هغه لري دي، ساينس هغه ته نشي رسیدي. ساينس سوچ هم نشي کولای دا هغه باره، ځکه ساينس کار کوي صرف په ماده باندې، په میټر باندې. د میټر نه علاوه چې سدي ساينس پاغي کار نشي کولای. ساينس پاغي کې لول زیرو ده، ختم. ساينس خو ډیر محدود سیس ده. نو فارابي راغی او فارابي دا خبره وکړه چې دې خو ډیر آسان جوابونه او دا ساينس چې کوم خبرې وکړي دا بالکل خپل خبرې دي او دا ټیکم دي، خدا د یو حد پوری دي، د حد نه اخوانه دي. د تمام ادراکات او د تمام حواسو او د تمام عقلونو د هغه مرکز څه شی دی، هغه زړه دی. ساينس دماغ ولې یاد کړه وای دا هغه وجه دا و چې دا یو ظاهري څه زو. ساينس خو همیشه ظاهر ته ګوري، هغه ته پټ څه نه ښکاري. ځکه مونږ وی چې ساينس ته مشاهده علم دی، ابزرویشن څه ښکاري په نظر راځي. نظر نه صفټ کې هغه ساينس ته په نظر نه راځي چې هغه شي دي. ځکه روحانيات خو ساينس ته په نظر نه راځي او نه د روحانيات قائل له ساينس. او دغه وجه چې ساينس انکار کوي د شینه د فرشتو نه، دغه وجه چې ساينس انکار کوي د پیریانو نه، دغه وجه چې ساينس انکار کوي د الله نه، دغه وجه چې ساينس هغه انکار کوي د شینه د آخرت نه، جنت او جهنم. ولې دا سيزونه په ابزرویشن او په ایکسپریمنت کې نه راځي. په الله باندې ته څنګه ایکسپریمنت کې تجربه پکې چې هغه باندې ته تجربه وکړه، هغه سره الله پاتې نشو. په جنت څنګه ایکسپریمنت کې، په جهنم څنګه کې، دا خو علم غیب دی. او چې علم غیب ته معلوم شو بیا هغه غیب پاتې شو او غیب نه پاتې کیږي. ساينس دماغ چې کار کوي د کوم ځای پورې کار کوي، هغه د دماغ پورې کار کوي. ساينس دماغ چې کار کوي هغه د کوم ځای پورې کار کوي، ظاهري سيزونو پورې، اخو د مادیاتو نه هټ کر هغه سم نشي کوي. نو ساينس چې دماغ یاد کړی دا بالکل ټیک دی. خو د دماغ نه پس چې بیا کوم مرکز راځي، لوی مرکز دی او رئیس دی په جسم کې د انسان د لپاره هغه شی دی، هغه زړه دی. او ساينس خندا کړی ده په دې خبره پسې چې دا زړه دا خو صرف اینه پمپ کوي، نور د دې سکار نشته. زړه خو صرف اینه شیندي نور د دې سکار نشته. نه دا شیو دا د ساينس هغه دماغ چې صرف د ظاهري سيزونو پورې تلل اخوا هغه نه تلل. ها نو ساينس چې کوم خبرې کړې دي اوس راځو فلسفیان دا هغه باره کې سوي وای چې دا دماغ چې دی کنه وای دا یو آله ده. اصل کې د انسان دا جسم چې دی دا تقسیم دی په دریو حصو کې. په څو حصو کې؟ په دریو حصو کې. یو دی د انسان اندامونه چې هغه ته موږ حواس خمسه وایو. د دې نه پس بیا د انسان دماغ راځي او د دماغ نه پس ته انسان زړه راځي. نو دا تمام کارونه چې راغونډي او د جسم ته او دماغ ته نه نباسي وي، دا څوک نه نباسي؟ ستا د سترګې حواس خمسه ونه دي، ستا د غوږونه، ستا د ژبه، ستا د چمړه، ستا د پوزه. دا پنځه داسې کارندګان دي چې
چې دا په ماحول کې ګرځي او دا تمام سیزونه راټولې د دماغ دپاره نو دا بیا غورځوي چېرته غورځوي دماغ ته غورځي نو دماغ چې دي دا مرکز اول دی د حواس خمسو دپاره او د هغې ادراکاتو دپاره د هغې دپاره څه شی دی د هغې دپاره اولنی مرکز دی او بیا خو دا ثانوي مرکز دی او بنیادي مرکز کم ځای دی هغه زړه دی نو دغه دماغ دا بیا یو واسطه ده چې دا درې څیزونه دي دا ستا سترګې پوزه غوږونه دي د دې نه د علم راځي دماغو ته او د دماغو نه بیا راځي چېرته زړه ته پوهېږي نو د دماغو دپاره د عقلیاتو او د څیزونو راګیرول د ادراکاتو د حواسو او د ادراکاتو د دماغو دپاره آلات څه شی دي د حواس خمسه دي او دا دماغ بیا په خپله باندې آله د څه شي دپاره د زړه دپاره خو دا زړه بیا د څه دپاره آله نه ده بلکې دا بیا څه شی دا یو حاکم دی او دا پوره څه شی کوي دا پوره حکم چلی دا پوره څه چلی دا پوره حکم چلی نو دماغ صرف آله ده او ابتدایي او مرکز دی او اصل مرکز څه شی دی هغه زړه دی نو فلسفیانو حضراتو هغه دا په کوم طرف رواني یار سبق خو تللی دی خو زه نو اوس خبرم چالو کړی چې اوس خو یې سر ته ورسو نو ساینس دا وایي چې دماغ دا خو مرکز دی خو دا اول مرکز دی دا بنیادي مرکز نه دی او اخري مرکز نه دی او دا دماغ دا مرکز دی او دا د عالی حیثیت ادا کوي د څه دپاره د زړه دپاره همدغه نور مرکز هغه دی او بیا چې دا تا کمې خبرې کړي دي چې یاره نه یو انسان چې د هغه په دماغ اثر وشي په ټول جسم یې اثر وشي او څونه دلایل یې پیش کړو نو دا خو چونکې دغه اولنی شی دی مرکز دی یوه او دویم دا واسطه ده د زړه په منځ کې او د دې ادراکاتو په منځ کې د هغې د وجې نه چې دا کله متاثر شي نو ټول جسم ورسره متاثر شي نور که ستا خیالي چېرته ته وګوره ستا تمام ادراکات او ستا محسوسات هغه چې څونه ستا جسم ته راننوځي هغه اثر کوي ستا په زړه باندې نه کوي ستا په دماغ باندې پوهېږې په دې باندې دا دماغ دا متاثره کېږي د هغې سره ضرور خو دا دماغ ځکه متاثره کېږي چې دا واسطه ده دا لاین دی دا بجلی ده دا د بجلی تارونه دي بجلی پاس کېږي او کوم ځای ته ځي هلته پاور هاوس ته وي ستا زړه دی اصل ځای خو هغه دی ستا زړه دی او تا به خیال کړی چېرته آسان مثال به درکما کله چې ته د خفګان یو څیز ویني کله چې ته د یری یو څیز ویني کله چې ته د خوشحالۍ څیز ویني ستا دماغ د هغې سره نه خوځي بلکې ستا د زړه درزار یې سیوا شي د هغې سره که داسې نه فوراً څه شی حرکت کې راځي زړه په حرکت کې راځي نه کې دماغ په حرکت کې راځي دا اسانې خبرې دا ډېر یو لوی بحث دی صاحب دا خو زه تا ته څه بیانوم دې ته زمونږ په انګریزۍ کې به زمونږ استادان دې ته سمري وي خلاصه ورته وایو مونږ او زمونږ په علمي ژبه کې دې ته تلخیصات وایي خلاصې زمونږ انګریزي استاد به ته سمري د سمري وایي د دې سبق سمري راوباسې دا خلاصه ده خلاصه ته بیانو د خبره واضحه شوه چې تمام ادراکات او محسوسات او د عقل مرکز شی دی هغه زړه دی هغه دماغ نه دا دماغ خو یو آله ده او د دې مثال هغه پیش کوي فلسفیان حضرات چې دې مثال داسې دی چې لکه تاسو به د حکومت سسټم هغه کتلی په حکومت کې اولنی چې کوم دلته عامر ناسي او بادشاه او حاکم ناسي هغه حکم کوي خپل لاندې وزیر ته خپل لاندې مشیر ته خپل لاندې گورنر ته او گورنر بیا په دویم سټپ کې څه کوي خپل کارندګان او خپل خلک هغه خواره کي خپل جاسوسان خواره کي او هغه تمام خبرونه دلته راټولي او بیا د اخري خبرونه چرته دي نو ته دا نشي ویلی چې گورنر مرکز دی وزیر مرکز دی بلکې دا به چې حاکم اصل څوک دی هغه دی چې په بره کرسۍ باندې ناست دا همدغه شان کردار دی دې څیزونو خبره اسانه شوه که ګران نو ځکه الله جل شانو علی قلبک لتکون من المنذرین ای پیغمبر دا قرآن مجید جبریل چې دروړی کم ځای ته دروړی ستا زړه ته یې دروړی لتکون من المنذرین او مقصد ستا دا دی چې خلکو ته خپله کامیابي موښي او ناکامي مو ته وښیي چې دا ستاسو د ناکامۍ دا ستاسو د کامیابۍ لار لتکون دې دپاره ته شي من المنذرین د هغې خلکو نه چې هغه یروونکي دي منذرین یروونکي دي نو مفهوم مخالف کې ته څه سمجھ کې راغی لتکون من المنذرین والمبشرین کم خلک چې زیری ورکوونکي او شی دي منذرین دي یروونکي دي چې ته د هغې نه جوړ شي دا قرآن مجید د دې دپاره راغی انسان د الله جل نو مقصد د قرآن مجید او د پیغمبر سمجھ ته راغی چې دا تمام کارونه الله دې دپاره کړي چې انسان د الله جل شانو د انسان کامیابي خوښوي چې د غلطې لارې نه بچ شي او دی په سمه لار راشي
دی باندې پوه شوې بلسان عربي مبین دا په عربی واضح ژبه کې په عربی د دې دوه مطلب دي بلسان عربي مبین بلسان عربي مبین یو دا ځان له جمله ده چې دا قرآن مجید دا په واضح عربی ژبه کې دی چې ما نازل کړی دا تنزیل سره تعلق دی وانه لتنزیل رب العالمین بلسان عربي مبین او دویم تعلق ته د المنذرین سره دی د دې بلسان عربي مبین اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې پیغمبران تیر شوي هغه پیغمبران منذرینو سو يرون کیو منذرینو او هغه چې به خلک يرول په عربی ژبه کې به يرول حضرت هود حضرت صالح حضرت لوط حضرت اسماعیل علیهم الصلوات والتسلیمات دا پیغمبرانو چې دی به خلک يرول الله پیغامات په ته پیش کول د الله د عذاب نه به يرول په عربی ژبه ولتكون من المنذرین بلسان عربي مبین چې تشی د هغه يرونکو نه چې هغه به يرول کول بلسان عربي مبین په عربی ژبه اول من تکلم باللغه العربيه الفصحى اسماعیل علیه السلام اولنې فصیح ترین عربي چې چا ویل واغه اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه مخکې عربي وا بني جرهم کې چې قافله کوم راغلی والته دی رشي او اسماعیل علیه السلام سره بیا ته لوي شو دغه سره او هغه کې رښتیا وشوي زمزم واقع وتا سوریدل د دې بني جرهم مخکې عربي وی خو فصیح عربي دي نه بهترین عربي دي نه اولنې فصیح ترین عربي چې ویل چا ویل وا حضرت اسماعیل علیه السلام دغه ذکر کړی تاریخ کتابونه على اقل لتكون چې تشی پیغمبر من المنذرین دا هغه يرونکو نه بلسان عربي مبین چې هغه په واضح عربی ژبه کې خلک يرولي وانه لفي زبر الاولین او دا خبره په مخکینی سکم دي هغه صحائف کوم دي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى اولم يكن لهم آية ان يعلمها علماء بني اسرائيل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت چې کوم صداقت الله جل شانو عقلی پیش کو اوس نقلی پیش عقلن پیش کو اوس نقلن پیش کی ځکه تاسو تما ویلو چې سورۃ شعراء اصل کاردار چې دا به یو دلیل پیش کی خو نقلی دلیل به پیش کی شروع کې ویلو چې په سورۃ فرقان کې چې کوم دلایل هغه عقلی او په سورۃ شعراء کې چې کوم دلایل هغه کوم دلایل نقلی دلایل الله جل شانو عقلی دلیل خو پیش کو څنګه عقلی دلیل پیش کو چې د قرآن مجید دا داس یو کتاب دی چې د مقابله څوک نشي کولی او د عربو یو صحرانشین لګیا دی دونه بهترین قرآن مجید وي خو پوه شي چې دا کلام نه دا د بل چا کلام هغه د چانه د زده کړل عقلی دلیل پیش کو اوس پس نقلی دلیل پیش کړي آیا د دې پیغمبر د رسالت لپاره دغه خبره خو عقلی و یو نقلی خبره ته پیش نکم الله فرمای نقلی خبر دا چې اے ظالمانو د مکه اے کفار مکه تاسو روزانه روانه يهوديان اوسېږي په مکه مدینه منوره کې يهوديان علما اوسېږي په کوم ځای کې په مدینه منوره کې د عیسایان علما اوسېږي په مکه مکرمه کې دلته په مکه مکرمه کې تاسو په عیسایانو پسې ځئ او بار بار وته وایي چې دا سړی سوی الته يهوديان پسې ځئ او بار بار د اغینا کوېسچن پیپر راوړی دلته په نبی علیه السلام اعتراضات کوي چېرته دا تاسو هم دغه علما د بني اسرائیل نه وکړي چې آیا دا پیغمبر دی که نه ستاسو په کتابونو کې د تذکره وکنه نو آیا د هغې په کتابونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صفتونه چې دي دا د نبوت او د رسالت د صداقت لپاره کافي نه دی د هغې نورې خبرې منئ خدا خبرې ومنئ چې دا پیغمبر دی که نه دا ولې نه منئ دا نقلي دلیل ورکوي الله جل شانه نو سوی اولم یکن لهم آیه اولم یکن آیه نه ده لهم د دې لپاره آیة نښه ان دا چې یعلمه چې پیژني دا پیغمبر څوک پیژني علماء بني اسرائیل بني اسرائیل علما ولو نزلناه على بعض الاعجمین دا اوس الله جل شانه یو بل خبره ذکر کوي یو بانه ذکر کوي چې یاره دا کله کله دا خبرې هم کوي چې یاره دا خو اعتراض دا راتلو چې یاره دا پیغمبر خدا چې دی صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په نسل کې دی اسماعیل علیه السلام هغه افصح العرب فصیح ترین انسان د عربو دا دغه په اولاد کې نه کېږي چې دا کلام د خپله جوړ کړي ځکه لوی فصاحت بلاغت والا دی الله جل شانو فرمایل چې دا قرآن مجید ما په یو اجمی انسان هم نازل کړی بیا به هم دې بانه کوله چې نه منو اوس خو مې په عربي انسان نازل کړی اوس باندې کوي چې دا مې لا په اجمی نازل کړی نو بیا به دقه وي چې دا خو شی دا خو طوطي دی شی راټکړی دی او راغلی دی موږ ته دغه رټي اوري لکه څنګه چې زموږ ماشومان لګي څونه ښکلی قرآن مجید وایي دغه شان به ورته یو اجمي قرآن مجید اورو ځکه هغه په خپله پوهېدو نه او دوی ته به قرآن مجید اورو نو دوی به وایي چې دا طوطیان موږ نه منو په ارام کښېنئ صاحب یا سبله بانه به کوله دنیا خو به در بانه بي سي آر بیا بانې ډېرې هغه انسان ته بیا برابري خو چې خرابې دی انسان
نو ولو نزلناه کدا قرآن مجید موږ نازل کړی وی علی بعض الاعجمین په بعض اعجمیانو باندې فقرأه علیهم او دی سړی بیا دا قرآن مجید لوسته وی په دی باندې ما کانوا به مؤمنین بیا هم دی ایمان راوړي ما کانوا نبی دی به په دی باندې مؤمنین کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین دا مجرم قوم سره هم دغه شانت کوم چا سره د مجرم قوم سره هم دغه شانت کوم څه معنی ده دی د دې معنی ده چې دا تسلی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلک ایمان نه راوړي په آرام کېنه وای دا مایوسی او دا نا امیدی چی کنه وای دا نیم غم غوسه د انسان نا امیدی او مایوسی چی دا د انسان نیم غم غوس نبی علیہ السلام ته پته ولګی چې دی خو نور ایمان نه راوړي نو ته به اوس دا وی چې الله جل شانو وی چې د دې د زړونه ما د ایمان نه اړولي نو دا اعتراض بیا ونه کې چرته چې الله زړونه اړولي نه دی په کیسه ګناه ده نه الله جل شانو زړونه نه اړي د انسان خو الله جل شانو په اسلامي فطرت پیدا کړي خدا رزیل قوم دی دی ته خبره پیش کې بیام نه مني لګي باندې کوي چې کله دی ځان د پاره بد خوښ کینه الله جل شانو په دغه زبانه فی قلوبهم مرض وزاد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دا الله جل شانو کی الله جل شانو کله د ازلو د زنګالود کی کله په الله مال قلوب اقفالها کله په تالیو لګي کله په الله مهرونه لګي بل طبع الله على قلوبهم د زلون باندې ول الله مهر لګي دي ته بیا ایمان نه نصیب کی ولې دي د ځان د پر کفر خوښ کړي الله وي ته خوشاله انځه زر پیری خوشاله زکوي کذالک سلکناه الله جل شانو فرمای هم دغه شانتی مونږه مقرر کړی دی فی قلوب المجرمین د چا پزلونو کې مجرم قوم پزلونو کې چې دی به ایمان نه راوړي نبی اسلام ته تسلی ولا یؤمنون به دی په قرآن ایمان نه راوړي حتی يروا العذاب الالم تر دې پورې چې دی سو پورې يروا چې دی ویني العذاب الالم هغه دردناک عذاب فیاتیهم بغته ایمان به راوړي خو چې کله عذاب راشي نو چې عذاب کله راشي بیا د ایمان فائدہ شته یا د عذاب فائدہ نشته سپوږ نه شي به خبره فیاتیهم راضی چې دی ته د عذاب نو څنګه برای فیاتیهم د عذاب برا شي دی ته بغته الناسا په هم لا شرون دی به محسوس هم نه کی بیا چې د عذاب په کم ټیم کې زلزلہ چې راځي ته سره مشوره کوي بس ټام ته سره لیکل کې اجرا شم کرا نشم زلزلہ خدا خبر نه کین الله جل شانو فرمای قران به ومني خو اله به ومني چې کله عذاب راشي چې عذاب راشي بیا بتا دې ته جوړ کی چې ته قران ومني نه دې ته بیا ته نه پری دي سیبا تا آسان خبري فیاتیهم را بشدی د عذاب بغته الناسا په هم لا شرون په داسې حالت کې چې لا شرون تبیس پتاونه لې فیقول هل نحن منظرون نبی ابدی دا خبره کوي چې را مونږ ته لګ مهلت نه راکوي الله ورپسې ډېر عجیبه خبره ذکر کوي او کنټرډکشن دی څه شی دی کنټرډکشن پیژنې تضاد ته وي تضاد څونه متضاد خبرې کې اوسه پورې وی عذاب راولي اوسه انتظار راته وکي عجیبه خبره ده اوسه پورې وی تاسو عذاب بکله راځي او اوس وی لګ مهلت پرانه کې د عقل خبرې دي د عقل خبره نو فیقول بیا ودی سوي چې هل نحن منظرون ایا مونږ ته به وکتلی شي افا بعذابنا یستعجلون الله فرمایي اوس پورې خو زمونږ د عذاب څه کوله تعدی کوله افا بعذابنا ایا زمونږ په عذاب باندې یستعجلون دي خو ډیره تعدی کوله افرأیت ان متعناهم سنین ای پیغمبر ته ګورنه که مونږ دې ته دا ټوله دنیا ورکو خو دا دنیا خو به د یو ټایمه پوري نو بیا چې په دې عذاب راشي نو دې دا دنیا به دې ته څه فایده ورکړي دا نبی علیہ السلام ته عجیبه خبره نو سوې وته افرأیت ای پیغمبر آیت نه ګوري ان متعناهم که مونږ دې خلکو ته فایده ورکو سنین ډیر کلونه ثم جاءهم ما كانوا يعدون بیا دې ته عذاب راشي کم عذاب دې سره وعده کولی ثم بیا جاءهم راشي دې ته ما هغه عذاب كانوا چې دې خلک يعدون دې سره وعده کی ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون اي شيء اغنى عنهم ما كانوا بیا بس شي د په دې دنیا کې چې دې له فائدہ ورک او د عذاب نه بچ کړي څه شي به یو دا معنی ده او یو دا معنی ده ما اغنى عنهم چرته هم فائدہ ورنه کی دې ته س ما كانوا يمتعون ما هغه سیس كانوا چې دي يمتعون داغه نه فائدہ حاصلول متاع فائدہ حاصلول وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون چا بداوی چې الله خلک ډیر زیاته دا خلک غیر کړو عذاب ولونه الله فرمای ما چې سو پورې خلکو ته بل پیغام نه کړل او هغه د پیغام نه انکار نه کړي تر هغه پورې چې عذاب نه ورکوم زه ظالم خو نه موږ ظالمان نه الله فرمای نو وما اهلكنا موږ نه دي هلاک کړي من قريه خاری والا الا مگر لها داغي د پاره منذرون يرون کی وتر علیکم پیغمبر علیکم داغي نه پس عذاب ورکو ذکر دا پیغمبر د نصیحت ته پار راضی وایي الا لها منذرون لذکرا الا لها مگر دې د پاره چې منذرون
لذکر منذرون يرون کې لذکر د نصیحت ته وما كنا ظالمین الله فرمایي موږ ظالمان نه یو مطلب دا دی یا د دې دا مطلب دی الا لها منذرون ذکر چې دا موږ په خلکو کله عذاب راولو د هذه ذکر دا شی د خلکو د پاره نصیحت او عبرت هذه عبره دا شی د عبرت ډېر لوی تفصیل له په دې آیت مبارکه خدا مختصر یاد کړم الا مگر لها د دې لپاره منذرون يرون کی ذکر د صد لپاره د نصیحت لپاره دراز وما كنا ظالمين امونګه نو ظالمان الله فرمایي موږ ظلم نکو بچا باندې خو ما كنا نو مونږه ظالمین ظالمان وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون دا دون عجیب آیتونه مبارک دي وی وایو الہاد بحث ته پکې کنا پریدو پزې پریدو ډیر خوان بوږي که سبا وایو سبا له ورځ ده د حدیث ورځ ده درس حدیث ته درس حدیث سره 13 هفته مونږ زیاتې کړو اوس په سردا هفته کې سره زیاتې نشو کولای ټایم سونه پاتې نه یو نیم منټ په یو نیم منټ کې دا چرته کیږي صرف دونه به ته هم دا یو خبري جواب دی هغه دا چې ملحدان دا خبره کوي چې وي تا ته څه پته دا قرآن مجید دا د الله کتاب دی تاسو سره ثبوت جبريل راغله او نبی علیہ السلام ته قرآن راوړو خو جبريل فرشته ده کنه فرشته خو شکل بدلولې شي نورانی مخلوق دی او شیطان خپل شکل بدلولې را نو کې دې چې دا شیطان راغلی نبی علیہ السلام ته قرآن ول ور کړی نو بیا ملحدان اعتراض کوي کې دې شیطان شکل بدل کړی د جبريل په شکل کې راغلی نو بیا جبريل سره آی ډی کارت خو نو چې نبی علیہ السلام چک کړی یا مخکې نه نبی علیہ السلام جبريل نه پیژند جبريل څوک دې خبرو جواب کې اور پسې آیتونو مبارکو کې د کفار مکه دا اعتراض کړو نن سبا د ملحدان کې موږ ته موږ سوال لسنیم سو کاله مخکې دی جواب کړی دی خدای ځان سره سنبال کې د اعتراض ان شاء الله سبب نقلی او عقلی جوابونه کوو دي